أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس یو کم 50 حصہ ده. خیر لږ کم دی اوس ټیک دی. مخکې مونږ دا ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقې څرنګه وي. اولی خپل خلکو ته دعوت ورکړو، نو څرنګه دعوت یې ورکړو. بیا د هغې نه بعد چې 3 کاله یې پټ په خلکو باندې مستقل محنت وکړو، ځکه دا د 600 کالو په زړه کې ګن پروت و. دا راایستل ډېر ګران کار و. دغه 3 کالو نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اعلان وس چې وانذر عشیرتک الاقربین، اوس میدان ته راوځه، د خپلو نه شروع وکړه. د هغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میټینګ راوغوښتو، هغې کې صرف ابو لهب خبرې وکړي، رسول الله ونه کړي. دویم میټینګ راوغوښتو، په هغې کې بیا رسول الله خبرې وکړي. هغې کې ملګرتیا مو وکړې شوه، لکه ابو طالب ملګرتیا وکړه. رد عمل مو شو، ځکه د هر عمل دپاره رد عملي. هغې کې هم څه وکړل، ابو لهب پکې رد عمل وکړ. بیا د هغې نه بعد دریم مقام چې رالی په صفا غونډۍ باندې رسول الله ودرېده صلی الله علیه وسلم. خلک یې راجمع کړل، هغوی ته خبره وکړه. ابو لهب راولګېده، هغه پې لاس اوچت کړ. چې کله دوی ته اوس پته ولګېده چې دا دعوت روان دی، خورېږي، اوس راشه د دې د بندولو دپاره څه طریقې پکار دي. دا خبرې به ډېرې سوچ سمج او فکر سره واورئ. بالخصوص چې د چا عقیده د توحید وي، هغه دې سوچ کوي دې خبرو ته، چې د قرآن او د سنت پیروکار وي، چې خلکو ته دا مسله ورسوي، نو دا معمول به راځي. خو دې دپاره مخالفین څنګه ترتیب کوي، هغې ته اوس کتل غواړي. بیا به تاله لکه دوی ایجنډه څرنګه جوړه کړي او تا ته پیش کېږي په کم نظر. ایجنډه یو شان ته پیش کوي، تا ته څه شی، هغه لکه مثال په طور لاندې څه پراته دي، غني پرتې دي، خو د پاسه په څادر د ګلونو غوړولې. داسې ترتیب. نو دوی راجمع شو، مشوره یې وکړه چې د دې هلک سره څه وکړو. دی زموږ د مشرانو غیبونه بیانوي، په آرام کې نو دا خو زموږ بېغیرتوب دی. لکه د ډېر نقصانات دوی ذکر کړ. بل مونږ ته کافر وایي، مسلمان راته نه وایي، مونږ ته مشرکین وایي، مونږ ته غیر دین وایي، زموږ دین ته دین نه وایي، زموږ الهه او غیبونه بیانوي، زموږ چې کومه طریقه ده، تړه ده، رسم و رواج دی، هغه ختموي. اوس راشه دې نه ایله او نقصاناتو ته وګوره. که تاسو وګورئ په مونږ کې ابو جهل صاحب موجود دی، مونږ کې ابو جهل صاحب موجود دی، چې دوی ورته د ډېر دغه نه ابوالحکم ویل، پلار د فیصلو، پلار د هوښیارتوب، دا به ورته وي. مونږ ورته څه وایو، ابو جهل، پلار د جهالت. دوی به ورته ابوالحکم وایي، مونږ ورته ابو جهل وایي. دوی به ویل چې مونږ ابوالحکم صاحب هم موجود دی، حاجي صاحب. نو حاجي صاحب موجود دی، دغه شان ته امیه دی، ولید دی، عاص بن وائل السهمي دی، ابی بن خلف دی، پلانکې دی، پلانکې دی، غټ غټان خلک شته. دوی څه نه وایي، دا یو هلک راوچت شوی دی، داسې یو د کلي کې یو اور جوړ کړی دی، کله یو ته خبرې کول، کله بل ته خبرې کول. نو په دې به مونږ څنګه صبر وکړو؟ دا خبره خو ډېره ګرانه ده. دغه شان زموږ د مشرانو بېعزتي بیانوي، چې په هغې مغلي شو، دا ناروا ده. دریم نقصان دا کوي چې وعاب دیننا، زموږ د دین غیب هم بیانوي، چې ستاسو دا خو دین نه دی، دا خو بېدیني ده، دا د جهنم د تلو سبب دی. نو په دې باندې مونږ څه شو، نه شو پاتې کېدی. څلورم نقصان دا کوي، مونږ ته داسې وایي
انتم وآباؤكم الاقدمون تاسو گمراه او تاسو مشران ټول سړي گمراه دي فتوی را باندې لګي نو دا خبرې د برداشت قابل نه دي راځي یو کار وکړو چې مونږ به د دې خبرې څخه مخنیوي وکړو که په وخت مخنیوي وکړو کامیاب و الا کدا چې نشو مونږ بچیو همیشه د پاره ناکام ول څه وکړو راځي ابو طالب ته هغه تر ته کم چې د ډېر زیات ګران دی او د تم ګران دی دا وراره هغه ته بلخکر ولي یو وفد بولیګو د غټانو هغه سره مشوره ورټیک شو په دې خبره باندې مشوره را نو دوی سوچ وکړ ابو طالب ته وفد لګي چې څه وکړو ځکه چې سمدستي په خپل اختیار د علاج نشو کولای کوم په سمدستي د علاج کوي یا وجنو یا ورسره جیل دی چې خلک براتوي چې دومره قیمتي سړی دومره د اخلاقونو ډک سړی یو داسې سړی چې تاسو ورته امین او صادق وي د دین مخکې یو داسې سړی چې تاسو امانتدار ګرځولې یو داسې سړی چې هغه بول شپه ده او ورځ به متاسب بالکل شپه ده اگر چې پستر کوم د خبره منلې و او اوس هغه ته څه کوي هغه ته جیل ته واچو دا څنګه کېدې شي نو بده کې رال ابو طالب نے مطالبه وکړه چې ګور دا سړی غلې کا د چې د کمی خبرې کوي دا موږ نشو برداشت کولای دا شانته چې طریقه ورله اختیار کا زمونږ د پلار نیکه دین بدنامي زمونږ مشرانو طرف بدوي موږ باندې فتوی لګي لہذا خبردار چې ستا خبر مني او ته څه وکړه ته دې پوهه کا او کدا سنشي نو څوک به قتل کی یا به څوک جیل ته واچي یا به ته خپای نو ابو طالب ورته ویل چې زه په دې خبره سوچ وکم او زي تاسو زي نو يردهم ردا جميلا وقال لهم قولا رقيقا کوم مشران چې راغلیو دوی ته خوږی پستی خبري وکړي په نارمل یوځای کې واپس کړل ور دوی کار ونه شي ولې ونه شي دوی غټان خلک راغلیو دا مطلب چې دی چې تاسو مال راړي د برکې رواخله تور چې اثر تی وسو دمه کدا سي کسان کې نه ول او خو بچ سترګې به دي چې یو کس بل باندې ورلې بس هغه بل پلان کې ما امن ور کړې بس بیا به آزاد ګرځي کابه به موجود کنه ولا کدا پلان کې امن ور کړې اسې جی بخیر یک رست براشي ان شاء الله زه په باندې واقعیت راځي نور دوی خبر سره ته ونه رسیده ولی ابو طالب سمدستی ام عملونه کو بات کې مونږ نه قتل ک نه منک او نه ورته خبري وک دی لاړ چې کړه دوی لاړل اوس چې پوه شو حالات خرابېږي نو راځي یو کار کو د دعوت بندو د دې لپاره چې طریقې اختیارو ولی د حج دوران را نږدې دي د بار ملکونو خلک راځي او کدا خلک راشي او د خبري واوري د دعوت د بار دنیا ته لاړ شي هغه به سره ملګری شي بیا چې دوی څوې عقب مو په زور مونږ په مونږ باندې راځي د دې لپاره چې طریقې تقریبا د دعوت د بندولو د لپاره دوی غټي مشورې چې راوخستي غټي طریقې 15 طریقې دوی اختیار 15 طریقې تاسو او دا سوچ کوئ دا طریقې دا به مونږ چې دا 15 طریقې د دعوت د بندولو لپاره ولې هغه به څه دعوت کاوه قرآن ځکه او صرف قرآن او روزه نه حج نه زکات نه د منځ کولو امر نه د هیڅ نو صرف د مسله سوا قرآن چې قرآن کې توحید بیان د دې لپاره او کفار مقابله څه شروع کړه لن نؤمن لرقيك او کله ویل لن نؤمن بهذا القرآن کله ویل کله الله رب العالمین فرمایي واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا کله ویل الله رب العالمین فرمایي اشمئزت قلوب الذين قرآن سبه نفرت پیدا کړي قرآن د وجه مزلون کې دوی نفرت پیدا شي زړونه به تنګ شو کله ویل دا نه مونږ کله ویل دالري کبل راوړو محبوب مونږ دا نه مونږ پته ورګری چې دښمنی اصل څه شو قرآن سره اوس د قرآن د وجنه هغه محبوب پیغمبر چې دوی دغه سره اول 40 سال انتهایی مینه و چې فخر به وکاو ناز به وکاو اوس طریقې شروع کړې د ټولو اوله طریقه
راځي څه به وکړو دله به دا نوم بدل غلط نوم به کېږي یو غلط نوم نسبت به ورته وکړو دې دپاره اوس دوی مشوره کوله چې ولې حج له کسان راځي نو مونږ به څه وکړو خلکو ته به وایي په لارو کې به کېنو زمونږ به دا کال دا ډیوټي په خپله به دا عمل نه کوو خو بس حج هم پرېږدو خو مونږ به دې کوڅو کې کېنو چې په کومو کوڅه باندې حاجیان راځي یو څه به دا خبرې کوو چې زمونږ به ډیوټي دی کار هم دی چې هلکه پلان کې یو داسې یو کس دی او هغه دا نومې دی ګوره داسې شوی دی مطلب فتوا ورله تیارو او دا فتوا پرې ولګوو چې پلان کې داسې دی راجمع شو ولې که داسې ونه شي دا دعوت به بار خور شي زمونږ د مشرانو زمونږ د دین د هر څه بېخکندې وشي نو په دوی کې ډېر زیات هوښیار انسان چې کوم و هغه ولید ابن مغیره و دا ډېر انتهایي هوښیار و تر دومره پورې د مالدار هم و عقلمن هم و حکیم و د رنګ هم ښایسته و ډېر کمالات پکې و د دنګې باډۍ والا و خو لیکن بې ایمانه و ایمان الله ورته ایمان نور نصیب کړی نه و سره د عقل نه سره د هوښیارتوب نه سره د دې نه چې د ډېرې فیصلې هم عجیبه فیصلې به ده کولې یو ابوطالب او څه به ده کولې دوی راله راجمع شو او دی ولید ابن مغیره دی په دوی کې مشر و ده ته یې وویله چې حاجیان را روان دي او دا ځان ته چې پیغمبر وایي هسې نه د یو کس سره دوو کسانو سره مطلب د هرې علاقې د یو کس سره چې میلاو شي هغه ته خبره وکړي نو د ده په دې خوله کې یو داسې اثر دی چې هغه پیغام به هغوی وړی او ډېر کسان درته ملګري شي دا کار رانه خرابېږي او راځئ چې ده دپاره څه غم وکړو بس ته راله رایې راکړه چې ستا څه رایې وه هغه به مونږ کوو ولید ورته وایي نه زه به اورم تاسو خبرې کوئ دوی ورته ټیک شو نو یوه مشورې دا وکړه چې راځئ د کاهن فتوا پرې ولګوو څه ورته وایي چې هلکه دی کاهن دی کاهن خو پېژنې که نه کاهن هغه چاته ویلی شي چې هغه به د غیبو خبرې کولې د ځانه چې هلکه دا کار به کېږي نو چې دی هم د ځانه لګیا وي اول به ورته دا وایي چې هلکه دا کمې خبرې کوي دا ټولې د ځانه لګیا دي چې هلکه دا شي په قرآن کې چېرته دی پیر بابا پکې چېرته دی کاکا صاحب پکې چېرته دا ټولې تاسو د ځانه وایي اول به دا فتوا ولګوو چې هلکه زمونږ کلي کې کاهن دی او خبرې دی ورې غوږ کې نه دی ولید ته چې خبره رای میلاو شو چې ته اوس څه رای پکې ورکړې هغه سر وخوځول شو مونږ زه په دې کې رای نه درکوم ولې ول دا ځکه چې کله خلک د ده سره میلاو شي او د ده خبرو ته غوږ کېږدي نو د ده خبرې رښتیا دي خلک به مونږ دروغجن کړي چې دی خو کاهن نه دی دی خو د ځانه خبرې نه کوي دی خو په دلیل خبره کوي او کاهن به څه هغه به داسې ویل لکه مثال په طور هغه ثواب باران کېږي نو هغه به یوه خبر رښتیا اورېدلې او سل ورپسې دروغ قصه ما مخکې واقع مونږ دغه ویل حدیث مونږ داسې ثابته ده فتبعوا شهاب الثاقب قرآن هم وایي شیطان پسې بیا څه ورپسې شي د خلکو د ګناه کولو لپاره دا کار کوي دوی هم داسې کوي هغه یوې خبرې ته خلک ګوري هغه سلو دروغو ته بیا نه ګوري نو ده وویل چې دا کاهن لفظ ته نه شي کېښودی دا نه شي کېدی نو ویل ها ول اوس به څه کوو نو بیا یې دا کړه ولې زه بله فتوا پرې ولګوم شاعر به ورته ووایو دا ګورې هغه اولنۍ طریقه ده د بندولو ها شاعر به ورته وایي چې هلکه په ده شعرونه کلاو شوي دي او بس لګیا وي به د ارزانه شعرونه جوړوي او په دې شعرونو باندې خلک بندوي او زمونږ د مشرانو حج وکوي زمونږ د پلارانو د دین بدنامي کوي د پلانکي بدنامي کوي ستاسو دین نه مني داسې داسې ولید ته بیا وایي ستا به کیسه رایي ده ولید و شاعر هم ورته نشي ویلی ځکه چې شعرونه مونږ پېژنو اشعار پېژنو چې د هغې څومره اقسام دي لکه هزج قریز مقبوض بسیط مبسوط وغیره دا ټول څومره اقسام چې کوم د دې د بیتونو دي وغیره ټول مونږ پېژنو او د په خبرو کې دا یو نشته بیا به راته خلک وایي چې لکه دا تاسو دروغ وایي نو د خلکو به ورته نور هم توجه سیوا شي دا فتوا هم نه چلېږي ولې راځئ بل یو کار وکړو ساحر نوم به ورته کېږدو مونږ به وایو چې هلکه دلته جادوګر راغلی دی او دی څه کوي دی جادو خورئ او تاسو څه وکئ همدنه ځان وساتئ ولید وایي چې نه جادوګر هم ورته نشو ویلی وایي ځکه جادوګر خو تارونو باندې چخرونه کوي دا د ولید خبرې وي هغه څه کوي
کاغذونو باندې په تارونو باندې په یو شی بل شي باندې چوفونه کوي او د هغې په وجه باندې نقصانات کوي او دی خو له سره دا کار کوي نه بلکې دی په خپله خلکو ته وایي چې جادو نه منع شي هغه جادو رد کوي او وایي هم داسې ګوره چې زه څه یم زه جادوګر نه یم ګوره او دا کوم دین چې ما راوړی دا د جادوګرانو دین نه دی بلکې دا څه دی ان هو الا ذکر للعالمین نو اوس به څه وکړو ول ته راته څه لار اختیار کړه ول زه داسې به وکړو ما ته لږ ټایم راکړي زه به څه وکړم زه به سوچ وکړم او سوچ نه بعد به زه تاسو ته راغلم نو یا دننه کور ته لاړې یا په اسات کې لږ سوچ وکړو کو د هغې نه بعد پیدا کړه چې بس دغه ساحر ویلو ته پکار دی بل لار مو سره نشته ول ځکه انی ارا اقرب القول فيه انه ساحر زه دا خبره ینم چې دا خبره د ساحرانو سره ډیره نږدې ده او بیا ول دی وجوهات وي عجیبه وجوهات وي ځکه جادوګر ورته ځکه وایو وجه دا ده د جادو په وجه باندې ښځه او خاوند جدا کېږي او په ده باندې چې څوک ایمان راوړي نو هغې کې په ښځې او خاوند کې جداوالی راځي ولې د مؤمن او د کافر نکاح کېږي نه کېږي نو د ښځې او خاوند کې څه راځي جداوالی راځي بله خبره دا چې ښځې ایمان راوړي یا خاوند ایمان راوړي دغه بل خبرې ته غوږ هم نه ږدي کور کې جنګ جګړه شي یا به زما مني او یا زه رخصت ته ډاري دویم وجه دا ده د پلار او د بچي هم پکې څه جداوالی راځي که بچی ایمان راوړي پلار یې وباسي که پلار ایمان راوړي بچی ورسره بایکاټ کوي د پلار او د بچي هم پکې څه راځي دا هم پکې نقصان راځي درېیمه وجه دا ده چې ساحر کې څه دی په سحر کې اثر دی او د ده په خبرو کې د سحر نه زیات اثر دی لهذا څه به پې وکړو د سحر فتوا پې ولګو ول دا ټیک شو ول د مکې په مختلفو لارو کې به کینو او خلکو ته به څه کوو دا خبرې کوو چې خلک ګوره په مکه کې څه پیدا شوي دي داسې سړی را پیدا شوی دی چې ګوره هغه جادوګر دی او که ته ورلې د هغه سره کېناستې نو هغه به د جادو وکړي د ښځې به دښمن شي د بچو به دښمن شي د پلار به دښمن شي د ورونو به دښمن شي کور کې به دښمن شي بلکل ګوره ور نه شي ور زه بس ټیک شو په دې خبره باندې به ورکینو او لارو کې به کینو او یو کس ته به دا خبره کوو دا اوس ګوره الله رب العالمین دا دوی خبره الټه کوي څنګه الټه کوي لول چاته پته لګېده چې دې کلي کې څوک شته نه خو دوی به اوس خلک دنیا را خبره او عرب ډېر د سوچ او د فکر خلک ډېر د سوچ او د فکر د دې وجه نه بعضې کسان به راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله رسوله ته ما په سوچ او فکر منلې ما اټکل تا باندې ایمان نه دی راوړی ما ته په سوچ او فکر منلې ما په تا اټکل ایمان نه دی راوړی کنه چې اټکل مې خبره منلې ده څوک مدرسه وس خبره ختمه ار ناتونو جذبه بعضې خلک ناتونه اوري او بچ خبرې کې جذبه کې راشي بس بیا چې کله سنگر ته لاړ شي کنه اول ته چیرته د ټوپک आवाज واوري یا د جاز غرارې واوري دی بیا چیغې وکسوري وایي چې زه اوس کم هوته تېښتې لار نه نه اټکل مې ایمان نه دی راوړی ما سوچ او فکر باندې ایمان راوړی نو دوی به څه کول عربو به سوچ او فکر وکړه هغوی کې دوی به ویل راشه داسې به وکړو لارې کې به کینو چې کله به لارو کې کینو یو ته به وایو د دقه الفاظونه الله تعبیر وکړو وایي ته وګوره انه فکر وقدر سورې مدثر 18 نواله 20 کو ذکر او انذر عشيرتك الاقربين مسله په هغه کې راغلی و انه فکر وقدر الله وی سوچ او فکر یو څه خبر ورکوم سره یې ورکوم مقدر اندازې ولګولا چې ګوره دا خو څه دي دا خو ګوره غړي وړي خبرې نه د حق دین دی لا فقتل كيف قدر هلاك دشي څنګه اندازې ولګولا چې ته سوچونه کول اخري مول ثم قتل كيف قدر بیا دې هلاک شي څنګه اندازې ولګولا ثم نظر یو قابل خو یو قتل چې سره و ثم عبس تندې تریو کو لکه داسې ورغلی سوچ کوما داسې انداز وبصر او داسې شو خپه شانت شو یا ثم عبس او بصر دوانو یو مطلب داسې خفګان داسې خیال یا سوچ کې سړی لاړ شي سوچ او فکر یو کو تندې هم راوتریو کو ثم ادبر بیا په شاشه چاسنه ګره خبر رواني اثر ونه کې واستکبر او ځاني غټ غټ وګاڼه چې خدا سره ماته د قریش غټ غټ خلک مشورې لرازي زه ولدي سوي لا
فقال نو دارای ورکړه ان هذا الا سحر يؤثر یار دا خو اجا نه دا مگر دا جادو چې اثر کوي نو خلق ته مو چې داسې ان هذا الا قول البشر دي خلق ته وایي ګوره دا قران نه مگر د یو سړي وینا ده الله سأسلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر دې د وجنا الله ورله بدترین سزا مقرر کړه حالانکه دوی ته څه پته دوی حسد کو او د حسد د وجنه یو کس خپل کارونه پرې هوسته چې دوی کوم ډیوټیان چې حاجیان له ور کول غیر خرکون ور کول لار ګوڅیو کې کېناسته والله تعالی عزت ور کوي دغه عجیب کاری و اذا اراد الله نشر فضيله تويت اتاح لها لسان حسودي قانون د الله دی کله چې د الله رب العالمین چا د فضیلت د خورولو اراده وکي د چې کم پټ دی نو هغه د حسدګر په جبه راښکاره کوي چې کم کمالات دي پکې د حسدګر په جبه څه کوي الله راښکاره کوي هغه ورله پیدا کوي حسدګر ورله بیا څه کوي صفاتونه بیان نو چې کله دوی کېناسته یو ته ویل هغه به تور د موږ ورشه تماشا به دلته به دلته ورته مو ورځي چې د بلاد ټیک شو نو ورځي نو تور به ورته چې څنګه سره دا جادوګر هو یې نو کنه جادوګر به ګلا څنګه چې ور له خبر راته ا خبري وکړي ویل معنا دا هو جادو سره نه دی لکه زماد ابن ثعلبه ازدر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو قصه بیان شي د سیدنا طفیل ابن عمرو الدوسی د اسلام ناشنا واقعه به ان شاء الله دا بیان شي زماد ابن ثعلبه دا ورستو بیانېږي په خپل ځای کې او د طفیل بن عمرو الدوسی د اسلام راوړلو په دې اعتبار سره راوړل ناشنا واقعه خسته فائدې دي پکې ان شاء الله آینده درس کې وایو واخر